بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږه خوش قسمتی ده چې الله رب العزت په پنځپیر کلي مرکز کې هر کال مختصر دوره تفسیر پڑھاویږي. نو په هغې کې لوی علماء کرام راځي، لوی مشایخ راځي، ملګري راځي. نو څه کال هم دغسې یو ترتیب و چې شیخ صاحب وړه دوره پړاول او لوی علما راغلي دي. چونکې تاسو ته دا معلوم ده چې دوره حدیث د اختتام نه مخکې څه کني کړ د بنیر امیر محترم حضرت مولانا محمد حسن سے او ناظم اعلی حضرت مولانا حضرت حسین سے الله دې غریت رحمت کی هغه یو حادثه کې شهید شو. هغه رانل بیا د بنیر ملګرو او قاضي محترم په مشاورت سره دغه سوچ او رائے سره بنیر ملګرو امیر مقرر کو او ناظم اعلی مقرر کو. نن موږ تاسو ملاقات ناظم اعلی اشاعت توحید سنت ضلع بنیر حضرت مولانا اقبال حسین سے هغه موږ سره موجود دي. موږ غواړو چې د هغې رائے هغه واورو او انشاءالله کوشش وکړو چې د امیر محترم سره موږ ملاقات وکړو. خو چونکې دوی فارغ وو، دوی ماله ټایم راکړو، موږ د دې شکریه ادا کړو، ډېره مننه کوو. حضرت اول خو ستاسو تعارف ملګرو ته اورل غواړو، ستاسو پوره نوم څه دی؟ مولانا صاحب ډېره مهرباني ستاسو د وخت راکولو او د ملګرو سره د تعارف کولو. زما نوم اقبال حسین دی او زه د بنیر سره تعلق ساتم، د بنیر رهایشي. والد محترم ستاسو نوم؟ والد محترم چې زما مولانا ابوالحسن صاحب رحمت الله علیه 2017 کې وفات شوی دی. ستاسو تاریخ پیدایش؟ زما تاریخ پیدایش 10/2/1975. ستاسو خاندان قبیله سره؟ زمونږ خاندان قبیله اخونخیلو، په اخونخیلو کې بیا مولیان. دې وخت کې څه کن ستاسو کوم؟ دې وخت کې مستقل سکونت زمونږ چې دی د بنیر مشهور علاقه ده ګوکن. ګوکن کې زمونږ یو شانته کلی دی شودره، دا زمونږ ابایي کلی دی او زه پخپله ښکته پاتې کېږم د سواړۍ سره نږدې ریګا کې. او دلته د مشر ورور شهید رحمت الله علیه دو مدرسې چې هغه به چلولې، یو کې پخپله پاتې کېدو هم او بل به صرف تدریس به یې کو، اهتمام به یې کو. نو د جماعت ملګرو د طرف نه هغه ذمواري په ما چولې شوې ده. نو زه دلته بنیر کې پاتې کېږم ښکته. ستاسو د بچو تعداد څومره دی؟ زما هغه 3 زامن دي، 2 میلیونه دي. څه مصروفیت دی مثلا؟ مشرې زوی چې مې دی هغه الحمدلله حفظ کړی او حفظ یې ښه په اعلی نمبر وحدت المدارس کې د هغه په حفظ کې 98 نمبر وي او بیا ساکر په لسم کې ومو د تجوید کلاس یې اغستی او تجوید کې امتحان چې ورکو نو په 600 کې 518 نمبر د هغه راغلی. ماشاءالله. تاسو خپل وړوکوالی کومې تېر کړی؟ زما ابتدایي سکول تعلیم چې و دغه شانته د قرآن ناظره او لفظي ترجمه دا ما په خپل کلي کې د خپل والد محترم صاحب نه د هغوی په تربیت کې ویلې وه او تقریبا ما د قرآن کریم د ناظرې ختم کړی و چې دغه زمانه د حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی د وفات وه 87 کې. چې کله حضرت شیخ صاحب رحمه الله د وفات خبر راغی نو هغه زمانه اوس خو روډونه پاخه دي، هغه زمانه کې کچو دغه ځای نه رسایي ډېره ناممکنه وه. جنازې له خو زما والد صاحب رانغی خو په کلي کې ټولو ته اعلان وکړو چې یاره نن زموږ یو ډېر عظیم شخصیت د دنیا نه تللی دی او زموږ سبقونه چوټي شو. موږ د هغې د ایصال ثواب دپاره قرآن خواني وکړه او کېناستو هغه ځای کې او زموږ د ټولو ماشومانو داسې خیال و چې یاره تا خو نن دا غم زموږ په دې ټول کلي باندې دی. تاسو عصري تعلیم څومره دی؟ عصري تعلیم زما میډل دی. کم کم مدرسو کې تاسو سبقونه ویلي؟ ابتدایي سبق ما په کراچۍ کې د شیخ رفیق الله خان صاحب رحمه الله تعالی چې هغه زموږ د صوبستان امیر هم و د جماعت دپاره ډېر قربانی او د شیخ القرآن رحمه الله هغه وفادارو شاګردانو کې برسر فهرست د هغوی نوم راځي. نو د هغوی نه ابتدایي 2 کاله ما هلته اعدادي ویلې وي او ورسره تفسیر د قرآن د هغوی نه مې هلته وکړی هم په دغه کال باندې چې په لومړي کال زه لاړم نو د قاید محترم د امارت
د لاندې ومبې اجلاسو په کراچۍ کې مرکزي او په دغه مدرسه باندې نو د حضرت صاحب سره ملاقات مالته شوی او بیا د هغې نه بعد شیخ صاحب ټیم ورکړی او د عید الاضحی په چوټیانو کې حضرت شیخ القرآن هلته تقریبا 15 ورځې مختصر دوره پړاو کړې وه. نو لمبې د دوی شاګردي ما ته په کراچۍ کې نصیب شوې وه او بیا دغه ځای کې زما شوق پیدا شو چې پنجپیر ته وځم. دې نه علاوه په کلي کې مدرسو کې سبق ویلی؟ د هغې نه علاوه کلي کې 2 کاله ما رستم کې سبق ویلی شیخ عبدالسلام صاحب سره او هغه زمانه وه چې شیخ امدادالحق صاحب او شیخ معلا صاحب او شیخ حارب صاحب دا دوه خو دنیا نه تللي رحمهم الله او مولانا شیخ امدادالحق صاحب حفظه الله تعالی الله دې ورله صحت چې خیر او برکت واچي هغوی با حیات دي او الله دې د هغوی سورې زموږ په سر باندې قایم وساتي. دا هغه زمانه وه. د هغې نه بعد بیا زه دارالعلوم کراچۍ ته تللی وم او تقریبا د ثالثۍ نه به پورته سبقونه دورې پورې ما دارالعلوم کراچۍ کې ویم. ستاسو فراغت د کوم ځای نه شوی دی او کله شوی دی؟ زما فراغت د دارالعلوم کراچۍ نه شوی دی او دا په 2000 کې شوی دی. استادان خو هم ډېر قابل قدر استاد ستاسو یادوي؟ په قرآن مجید کې قابل قدر استادانو کې دا خو به ووایم چې د قرآن استادان خو ټول قابل قدر دي خو قائد محترم صاحب دغه شانته شیخ د کراچۍ رحمه الله تعالی، شیخ د کابلګرام رحمه الله تعالی، شیخ عبدالسلام صاحب رحمه الله تعالی، شاپور شیخ القرآن رحمه الله تعالی او دغه شان زما خپل برادر محترم مولانا حضرت حسین شهید رحمت الله علیه او د هغې نه مخکې مې د خپل والد محترم صاحب نه لفظي ترجمه کړې وه. ماشاءالله. شیخ القرآن رحمه الله سره ملاقات شوی؟ دا د مشر شیخ القرآن رحمه الله سره زما ملاقات نه و شوی. قائد محترم نه تاسو څه ویلي دي؟ قرآن کریم خو تاسو ذکر کو خو د نه له څه کتابونه ویلي؟ قائد محترم نه کتابونه اصول سنت په هغه زمانه کې حضرت شیخ القرآن وی چې کله موږ دلته دوره کوله 90 نو مازدیګر نه بعد به شیخ صاحب اصول سنت وی نو اصول سنت مې ته ویل او قرآن تقریبا 4 کاله دورې ما غټې کړي دي او 2 دورې دا د دې سره دا 3 راځي وړې دورې مې کړي. طالب علم کې پاتې شي خو ډېرې اندازه لګي چې تاسو خبرې وکړي ملګري خو هم ډېر وکړي داسې قابل قدر ملګري چې اوس پورې تاسو یادوئ او تذکره کوئ. داسې ملګري خو ډېر شي دي الحمدلله د طالبګرۍ دا ملګرتیا دي چې ځکه چې تقریبا 13 کال موږ دارالعلوم کراچۍ کې چې کوم ملګري تېر شوي د 2000 د دورې هغه نو هغوی بیا جامع په سطحه باندې پروګرام جوړ کړی او ټول ملګري راغونډ شوي د دې طالبګرۍ دا ورولي او دا خو ډېره زیاته عجیبه خو موږ څومره طالبګري چې موږ کړو نو موږ د خپل خاندان 9 کسان او موږ همیشه یو ځای نو په هغې کې ټول نه زیات زما برادر محترم ذکر ویم هم داسې چې که استاد وای نو هغه زما استاد و، کرور وای نو زما ورور و، که پلار وای نو د پلار په ژوند کې هغه د پلار هغه مقام اخیستی او ټول کارونه مشري هغه ته حواله شوي او د ملګری په دې حیثیت وي چې طالبګري مسافري زموږ ټول تقریبا چې یو ځای شوې ده نو دا زموږ دغه چې هره مدرسه کې جو موږ نو د خپل کور لکه تقریبا داسې ماما زمان ترور زمان موږ داسې په یو کمره کې 9 کسان به موږ ځان خپل د دارالعلوم د وخته پورې دارالعلوم د وخت نه وروستو بیا زما ماما زوی دی مولانا الطاف الرحمن صاحب نو زما د دورې په کال دغه وړه دوره وه نو لکه زما طالبګري د هغه سره خو د اول نه تر اخره پورې ټوله یو ځای چلېدل. تاسو دارالعلوم کراچۍ کې پاتې شوي ډېر وخت یې کړی د هغې نظریه خو زموږ نظریه کې اختلافات دي تاسو څنګه تفیض کوو څه مسایلو ته پېښ شوي؟ الحمدلله هغه وخت کې فضا داسې نه وه زموږ وخت کې دا چې کله د خلقو د یو بل نه لرې والي نو دا فضا داسې دغه راځي د هغې هلته چې کوم دلته د دیوبند دعوه کوي او کوم ځان ته د دیوبند نسبت کوي دا کارونه هلته بدعت ګڼلی کېږي چې څه کوي او هغوی چې څه کوي هغې ته دلته دیو وهابیت وایي خو چونکې په هغو خو اسلامي نه راځي نو په دغه دغه نه کوي. نور زموږ په وخت کې د شاپور شیخ القرآن رحمه الله تعالی راغلی و باقاعده ما بوتلی استادانو سره ملاقات له د هغې نه علاوه د کابلګام شیخ صاحب د موجوده حضرت شیخ تقی عثماني صاحب حفظه الله تعالی دوی او شیخ د کابلګام دره سبق ملګري نو دوی به ملاقات کو او دغه شان زموږ دارالعلوم کې بل استاد مولانا شمس الحق صاحب د ټول استاد د کابلګام شیخ صاحب چې به راغلی د هغو ملاقات ته به خامخا راتلو نو فضا بلکل داسې نه و بلکې داسې وه
چې زما کمرې ته شیخ القرآن صاحب راغی او تر ډېر ناوختې پورې ناست و، ټول ملګري راغونډ شي او چاپېره ناست و. دا دغه داسې وانه چې یاره دا پنجبیریان دي یا دغه دی یا د دې څه کنه د کابلګام شیخ چې وه څه پټ پناه سړی نه و. دا فضا د هغې نه وروستو د بعضې عناصرو داسې جوړه کړې ده هغو ته غلط خبر رسول دی. که نه اوس په حال وخت کې به مونږ وګورو چې زمونږ قائد محترم صاحب د هغوی سره په سفر کې ملګرتیا وکړه، بیا یو د کانفرنس دغه په خلاف کې هلته میډیا باندې ټول موجود دي. زمونږ د هغوی سره د نظریې اختلاف بلکې مونږ باندې ښه شفقت کوي او زمونږ شیخ صاحب ډېر ښه دغه ورکړ که چېرې قربت دغه شي راشي که هغو ته حقیقت معلوم شي. هغه غریبانو پښتو پوهې نه دي او بعضې خلک غلط خبر رسوي، د هغې د وجې نه دا فضا داسې جوړه شي. تاسو چې درس مکمل او شي هلته کې طلبه د درس کول یا خپلو کې دا د الله فضل و. هلته خو د وفاق په دغه باندې ترتیب چلېدو. نو چې موږ تکرار تقسیم کوو په ګروپ کې نو قرآن مجید سبق بات ہوئی یہ تو پنجپیری ہے، یہ تو سب سے پہلے اس کو یہ دیا جائے گا. نو قرآن مجید خو به زما د سره تکرار وکړم او د هغې نه علاوه داسې ملګري چې نو ما خو چونکې قرآن د هغې نه مخکې دلته ویلی نو ځان له په خارجي ټایم کې لکه سهار ټایم کې یا په دغه ټایم کې انفرادي ملګرو به ترجمه کوله خو باقاعده زمونږ په دې باندې بلکې د دارالعلوم یونټ هم زمونږ باقاعده موږ د کراچۍ په سطحه موږ دغه کوو. په هغه زمانه کې به پنجپیر ته د کراچۍ نه موږ بستونه کول او درس له کسان راوسته د کراچۍ د تنظیم په سطحه. نو پای کې زموږ د یونټ باقاعده ښه اجلاس شرکت او ښه امیر ناظم هر څه برابر تنظیم. نن سبا څه تدریسي خدمت څه دي؟ تدریسي خدمات خو زما خپل د روډ د دغه نه مخکې داسې وه چې زه لاول یو جومات کې وم نو بیا زموږ امیر سابقه امیر چې و مولانا عزیزالله صاحب رحمه الله تعالی هغه پات شوی و. نو د هغوی هغه مقتدیانو زموږ قاید صاحب چې په ملیشیا کې به خبره کړې وه قاید صاحب ورته وایي چې زه خو نشم دلته طریقه ورته ښولې وه نو څه جرګه یې راباندې وکړه او په هغې طریقه باندې زه دغه نورو خلقو نه وغوښتم. هلته لاړم نو ما په هغه جومات کې د زنانو د درس هم انتظام وکړو او د حفظ او د ناظري او د ترجمې کلاسونه دا خپل شروع کړو. د اوسه پورې خو هغه ترتیب را روان و الحمدلله. ما نه علاوه پای کې ما سره درې څلور استادان دي او هغه ترتیب روان دی. اوس پکې مزید دا دوه مدرسې نورې راغلې، یو خپل کلي کې مولوي صاحب شروع کړې وه خو لا دغه نه وه نو اوس د هغې ترتیب هم روان دی. انشاءالله دغه مشاغل دي. ماشاءالله. شاګردان څومره داسې قابل قدر چې تاسو یادوئ؟ یاره داسې خو ډېر متعارف خو داسې دغه نشته موږ واړه کسان یو دومره غټ خلق نه یو. د زیر اهتمام دغه دوه مدرسې یو اوس زیر اهتمام دا درې دي، یو د جومات ته ده او دوه دغه نورې دي. څه ترتیب دی سالانه تاسو څه نظام چلوئ کې؟ په دې کې خو موږ الحمدلله د وحدة المدارس کم نصاب چې دی او کم ترتیب د دې چې دی همدغه چلو د دې دا به ته ونه وایي چې ملحق بلکې د دې مرکزونه دي. سونیګرام مدرسه چې ده نو زموږ د بنیر تمام دغه چې راځي نو هلته راځي او دغه شانته ملیسب چې دی نو هغه عظیم مرکز دی. د شپږمې درجې پورې سبقونه دي پکې، بهترین استادان دي پکې او د وحدة المدارس د بورډ سره هغه ټاک ده. څومره درجات دي پکې او څه نظام باندې مکمل ده؟ د سونیګرام مدرسه چې ده په هغې کې خو صرف حفظ او ناظره وه. ساکلې پکې ما داسې وکړه چې ما وی تجوید په دې کې ځکه چې زمونږ عام طور په موږ دا اعتراض دی چې د دوی تجوید ښې مدرسې نشته. نو زما خپله اراده دا ده زما د ضرور یو ملګری دی مولانا عبدالقیوم صاحب. د مولانا عبدالقیوم صاحب بچی په 2010 کې هغه 2009 کې پاکستان په سطح باندې اول پوزیشن واغست، بیا د پاکستان په سطح باندې هغه ولېږو حرم شریف ته. په حرم شریف کې په مکې په حرم کې هلته مقابله وشوه نو ال اسلامي ملکونو کې هغه څلورم پوزیشن واغست. بیا په کویت کې یوه بله مقابله نو په کویت کې اول پوزیشن واغست. نو داسې یو اډې یافته چې هغه اوس تخصص هم کړی دی، مفتي هم دی او دوره حدیث یې د دې مرکز نه کړی دی. د هغه سره مې خبره شوې ده انشاءالله د هغه په نګرانۍ کې د تجوید د کلاس هم چلو او هغه له بس نور کتابونه هم ورکړو د افتا کار به هم کوي. مزید پکې دغه شعبه ما دغه د سونیګرام په مدرسه کې زیاته کړه او هغه بله کې خو د مخکې نه تجوید او حفظ او د هغې سره د کتابونو شعبه د شپږمې درجې پورې بیا وړې دورې له مونږ رالېږو شوې ته ملګري او بیا غټې دورې له دلته راځي. ذهن کې څه سوچونه ارادې د مستقبل کې تاسو یې د مدرسې کې چل وغواړو؟ ذهن کې خدا دې چې مونږ ووایو چې بهتر نه بهتر لکه مونږ هغه ورځ مشوره کوله چې یاره زمونږ ماشومان داسې دي چې سهار مالې هغه سکول ته ځي
نو زمونږ د هغو د سکول تضاد داسې راشي مثلا د مدرسې چوټیانې لکه اوس نن سبا دي زمونږ د مدرسې د چوټیانو له هفتې نه زیات پاتې دي او د سکول چوټیانې نن کولاو شو نو دغه وړاندې سبق زی دغه شان ته بیا د سکول چوټیانې شي د مدرسې چوټیان نه نو هغه واړه بیا خپي هغه د دواړه ځای دغه میلاویږي نو اوس مو ملګرو ته ویل داسې کوو چې په مدرسه کې موږ سره کمرې کمې دي په دې کې موږ سکول دغه نشو کولی نو خوا کې ولې زه وګورو خو به موږ خپل ترتیب او هغې به رجسټریشن وکړو خو زموږ د بورډ په سطحه باندې کېږي او د هغې د سکول به هم باقاعده دغه وکړو چې د میډله پورې فلحال موږ همدې وچلو نو زموږ دغه ماشومان چې سهار مهال سکول ویل ماسپښین نه وروستو څنګه د عادت مطابق اوس هم دغه شان موږ سره ډېر شی واړه دي خو هغه سرکاري سکولونو ته ځي او څه پکې چې داسې استطاعت والے دي چې پرایویټ ته ځي خو د هغو سبق د ماسپښین نه وروستو د سکول په ترتیب راځي چې موږ خپل ترتیب جوړ کړو نو هغې کې غټه فایده دا چې هغه به زموږ په ترتیب باندې رواني چوټي او نظام به جوړ شي نو دغه نظام برابرول نور خو الحمدلله چې څنګه وحدت المدارس ترتیب دی اول نه موري خو اضافه پکې کول دا غواړو چې موږ خپل د سکول مستقل رجسټریشن وکړو آس پاس کوم محلي ولدي دا به رویه تاسو څنګه الحمدلله زمونږ دا ورور محترم داسې وخت تیر کړی دی چې د هغه په شهادت باندې خلقو وایي دا د دوی غم نه دی بلکې په بونیر کې څلورو کلو یا دا خو تاسو ته پته ده چې آل کې پي کې کې بلکې په آل ملګري څومره په کوم ځای کې چې خو بیا خاص طور زموږ بونیر کې څلور کلي ملای صف سونیګرام ریګا او بیا زموږ ابایي کلی چې کوم دی شودر ګوکان دې ټول مخلوق وایي چې دا غم هر یو وي چې زما په کور دی او لا د اوسه پورې دغه اثر دی نو د خلقو د دې مدرسې سره نهایت ډېر زیاته مینه ده د هغه د شهادت نه وروسته خو هغې ته زه به ووایم چې هغه د یوویشتو توپو هغه سلامي د هغې نه به لا زیات دی ځکه چې زموږ څه حیثیت دی موږ خپل ځان پېژنو خو د خلقو چې کومه مینه موږ له راکړې ده یا کومه تسلي او کومه ډاډګیرنه چې موږ له راکړې ده بلکې دا به ووایم چې د قایدي محترم صاحب نه واخله او تر زموږ د اشاعت د یو یو ملګري پورې د کم کم نوم باخلو هر یو موږ له تسلي اوس لږ ساعت مخکې ما د مور سره خبرې کولې نو ما ته وایي چې شیخ صاحب ته ووایي چې موږ له دعاګانې غواړي ځکه چې د شیخ صاحب دعاګانې الله نه رد کوي نو یو داسې جذبه یو داسې دغه او د هغوی د شهادت سره نور هم زیاته شي ده تر دې پورې زه به ته مثالي خبره دا وکړم چې زمونږ شیخ صاحب چې کله راغی نو روډ د کوم سرکاري روډ چې د هغې نه په ښکته کچا لار راغلې وه وایي خو د بلشټر کې شیخ صاحب راکوز شو خو نور مېلمانه راوکړې ده نو دا ورځ د هغه جمعې نه موږ اعلان وکړو هفتې په ورځ باندې مولانا صاحب د شهیدان شیو د جمعې په ورځ ما اعلان وکړو چې یاره دا لار د پخولو دغه کوو نو خلک راووته په هغې کې پیسه یې ونه لګوله سیوا د میټیریل نه او هغه لار اوس په خشې ده په نوم د شارع مولانا حضرت حسین شهید رحمت الله علیه په نوم هغه جومات ته پوخوالی راورسوه په دې وخت کې زه وایم چې تقریبا دا د کیلومیټر نه به زیات دی په دریو ګاډو باندې یو بجې سیمټ اړولي لکه دغه سرکار دغه کار نه پوخ کار کړی نو دا د مینې محبت یو ښکاره مثال دی یو علامت او چې معمولي اشاره کوم خبرې کوي نو هغې هغه کار د دین هغه کار ډېر په مینه په دغه باندې کوي دا نور مبتدیین غیر مقلدین ستاسو خاص اصلاح شته یعنې چې خو ډېر دغه خو شته غیر مقلدین نه علاوه خو د مولانا صاحب د شهادت نه وروستو د خلقو رویه یکسر بدل شوې ده څه نرمي دغه پکې ډېر زیات راغلي دي الله دې کي به الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي او الله دې ټول په زړه کې د توحید او د سنت مینه او محبت واچوي مدرسې کې اهتمام نه علاوه نور څه عهده لرئ نه جی بس صرف اهتمام دی تاسو خبرې وکړئ چې خپله مدرسه د وحدت بورډ په الحاق نوم کړله تاسو د وحدت بورډ سره ولې الحاق وکړو تاسو دې بورډ کې څه داسې وموندل دا خو زمونږ یو ډېر د پخوا نه د زړه یو ارمان و بلکې ما چې په کراچۍ کې به سبق کوی نو زمونږ د دې بنیر یو مولانا صاحب و مولانا هدایت الله صاحب رحمه الله تعالی چې هغه د مشر شیخ القرآن صاحب هم شاګرد و د قاید صاحب هم ډېر شاګرد و ډېر وفادار د مرکز هغه دا وخت نه په دې باندې کار شروع کړو سره رسالې قاید محترم صاحب سره شاید چې د هغې هغه نمونې یې هم هغه دا یو محنت کول دعوت په چلاو چې یاره موږ خپل مرکز له یو بورډ پکار ځکه چې نورو خلکو به موږ اکثر دا دغه ونه کول چې یاره موږ ستاسو مدرسې د بورډ نه وباسو یاره موږ ستاسو الحاق ختم کړو او یاره داسې به کله به پیغورونه ورکول کله به څه ورکول دا خو زموږ د پخوا نه یو ارمان و الحمدلله الله دې د حضرت شیخ القرآن په ژوند کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي او الله دې ورته ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت د دواړو نصیب کړي چې دوی زموږ هغه ارمان پوره کړو نو څنګه زه خو یم چې ټول اول به موږ لبیک ویلی انشاءالله څه ذهن کې ستاسو داسې تجویز مشوره راځي چې
وړاندې کړي؟ په ذهن کې زما تجویز او مشوره د تنظیم په حیثیت باندې تمامو ملګرو ورونو ته دا ده، دې وخت کې د امت حالات د دنیا د وړاندې دي او دا سعادت الله الحمدلله چې زموږ جماعت ته حاصل کړی دی. دا وګورئ اوس دا کم شیعه ذاکر لعنتي چې و هغه د ټولې دنیا له چیلنج ورکوه، دا ځان ته چې ډېر ډېر صدقه وایي د منګکانو شان بریتونه تاوي، هغه خلک خاموش و. دغه سعادت هم الله پاک زمونږ اشاعت له ورکو او بلکې دا سعادت الحمدلله د اوس نه نه دی، د پخوا نه حضرت شیخ القرآن نن سبا چې په دې نېټ باندې کوم د شیخ صاحب هغه تاریخ چلیږي د ترمزو باباجي د هغې د ملګرتیا نه راواخله په دې خو د هغو د ژوند هر یو مرحله داسې مجاهده ده د هر شرک او د هرې بېدینۍ خلاف. نو زمونږ ملګرو له مونږ له پکار دا چې مونږ حضرت شیخ القرآن د ژوند مطالعه وکړو او په هغې نهج باندې په هغه اخلاص باندې کار شروع کړو. په مونږ کې نن سبا د ملګرو کمی نشته، خو د ملګرو د مینې کمی دی. مینه لوکوټي کمه شي ده او بې اتفاقي او یو په یو پسې خبره بل په بل پسې خبره چې مونږ لوکوټي غونته کې هغه رحما او بینهم د هغې هغه مصداق وګرځو. صرف د ویلو د حده پورې د اورېدو د حده پورې نه، بلکې د صرف د دې لپاره چې د توحید او د سنت خدمت چې مونږ په یووالي کې څومره کولی شو دومره مونږ په افتراق کې نشو کولی. نو چې د ملګرو د علماو کوشش دا شي چې امیان جوړو کې د امیانو کوشش دا شي چې یو بل سره جوړاو شي او علما د هغوی سرپرستي وکړي، امیان وروڼه د هغوی سره په دې کار کې منډه تړه ووي. څنګه چې په قرآن کې تقسیم دی، سورت مزمل کې په هغې تقسیم باندې د جماعت الحمدلله کار میشن د مخکې نه روان دی. نو چې هر یو هغه خپل کار وپېژني او هغه خپل کار کې مخلص شي. د اخلاص لوی شی دی. بس مونږ د دنیا کې خو څه نه غواړو، چې مقصد زمونږ دا دی چې مونږ د الله رضا غواړو، چې د الله په رضا کې بیا مونږ یو بل راکاږو نو چې دا ولې دا خبره لږ په سمجھ کې نه راځي. دا درخواست مې د ټولو ملګرو ته چې مونږ له یووالي او ورورولۍ ډېر زیات پکار دی. جماعت سره ستاسو څنګه خبرې مونږ وارد او معلومېږي چې ابتدا نه وي، خو بیا هم لږ ملګرو ته به چې کوم وخت تاسو جماعت سره منسلک کېږئ؟ مولانا صاحب دا خو ما زما په خیال سره ضرور د دغه نه وروسته په ګروپ کې چې روبه انټرویو ورکړی و نو ما هم داسې ویلي چې الحمدلله زه پیدایشي پنجپیری یم. زما والد صاحب چې هغه د شاه منصور بابا جي هم درس کړی په هغه وخت چې په هغې کې هغې وخت کې د شاه منصور بابا د شیخ القرآن صاحب سره ملګرتیا وه او د هغې نه علاوه زمونږ یو بل د شانګلې کوم علاقه چې موږ سره ټک ته د هغې علاقې یو مولانا کوم چې دلته په مرکز د رستم سره کته اوسۍ غاړې ته بیا پاتې کېدو مولانا جمهور الدین صاحب نوم او هغوی د دیوبند نه فارغ او په دغه شانګلې د شیکولۍ په دې علاقه او زموږ په دې علاقه د توحید مسله ټول ناول هغه کړې وه. زما والد صاحب دغه شاګرد ابتدایي سبقونه دغه نه ویلي. نو پنجپیریات خو د هغه وخت نه شروع شوی بیا چې خپل کلي ته راغی نو د مانځه نه او د دغه نه څنګه چې شیخ صاحب د ترتیب ښایي په دغه شان ترتیب یې شروع کړې وه او الحمدلله د هغې نه وروستو د کلي مشران هم قرآن ووي او کشران هم او دا ورته ویم چې په بونیر کې دا یو وړوکی کلی دی خو زما په خیال سره داسې کور پکې نشته چې پکې حافظ او عالم او دا پکې نشته او الحمدلله اوس هم زموږ په دې مدرسو کې زیات کثرت زموږ د خپل کلي د ماشومانو دی ډېر په شوق سره سبقونه وایي ډېر ښه عالمان مفتیان قاریان الله پکې پیدا کړو الله دې نور هم زیات کړي. مرکز سره ستاسو ربط او تعاون څنګه دی؟ بس الحمدلله په زړه کې مینه محبت د مرکز سره د خپل کور نه زیات دی او لنډه ورته دا وایم چې کله مرکز ته راشم نو په هغه ورځ مې زړه ډېر زیات خوشحاله په دې موقع باندې هم د راتلو په دې وخت زما صحت برابر نه و خو بیا مې وویل چې دا موقع د لاس نه ځي نو دا نشم دغه کولی بلکې په 91-92 کې مونږ چې دلته وو نو الحمدلله په مرکز کې مونږ پوره خدمت ځکه په وخت کې دا نقشه داسې نه وه زنانو دپاره به مونږ له پاسې هغه سفرونه جوړول هغې له سپیردار راوړه یا د شپې دلته پیره کول خدمت کول دا ټول الحمدلله دا خدمتونه مونږ خو زیات ویل ترجیح نشته د الله دپاره کړي دي الله به د الله نه چې څه غواړو انشاءالله هغه به الله پاک راکوي. مخکې تاسو رکن وایي د ضلع بونیر اوس ناظم اعلی څه طریقه کار دی تاسو نن سبا د جماعت څه په نهج باندې روان دي ملګري څنګه کار کوي مختصرا متضیده دا خو الحمدلله د جماعت وابستګي خو زما د ډېر مخکې نه ده خو بیا چې کله د نوجوانانو تنظیم په سطحه باندې اول زه د بونیر امیر وم بیا د هغې نه وروستو ما استعفا ورکړه او زمونږ دا موجوده کوم امیر صاحب چې دی دا په نوجوانانو کې امیر او بیا ملګري نه جوړاوېدوي چې دی به خامخا دغه کوی
بیا زموږ امیر صاحب چې هغه په زور باندې ما ورته وویل چې تاسو ماته حکم کوئ زه به کار کوم خو لکه په خدای باندې مه راکوه په زور نظامت راکړه. نو زه د نوجوانانو تنظیم ناظم وم. بیا چې کله د نوجوانانو تنظیم ختم شو نو په رکنیت کې موږ کار کوو او توحید او سنت خدمت او که د بیانونو موقع ده او که د درسونو موقع ده. الحمدلله زموږ ضلع کې ملګري ډېر ښه په طریقې سره بلکې دا به ته ووایم چې د دې شهداو د دې وینې سره د ملګرو مینه محبت او خلوص هغه زیات شوي ده. د الله نه دعا ده چې الله یې نور هم زیات کړي. سا کلمه د ملګرو خلوص او دغه ولیدو مرکز ته د راتلو د مرکز سره د مینې دا مې ولیدل. بیا خاص طور چې کوم زموږ شیخین را روانو دلته د ملګرو ملاقات له نو موږ بیا رالو موجوده امیر صاحب او زه دواړه رالو او هغو ته ما وویل چې ستاسو سره خو د وینې خاص نسبت راغی چې را روان تاسو له نو تاسو چې د جماعت سره وفاداري نه کوئ نو تاسو به څه کوئ. نو هغوی الحمدلله چې کوم زموږ نوي علما دي او زاړه علما دي ټول د دې سره راویښ شوي دي او که کوم داسې لږ ونته کې سستي راغلی وي نو هغه سستي مینځلې شوې ده او کار ډېر په ښه طریقې باندې او زما امید دی انشاءالله چې د حضرت شیخ القرآن د هغوی چې څومره اعتماد دی نو موږ به د هغوی اعتماد ته ټیس نه رسو بلکې هغوی ته وخت وخت باندې رپوټونه داسې راځي هم هغوی بل ورځ ویل هم داسې چې یاره په ضلع کې کار ماشاءالله ډېر په ترقۍ روان دی او زموږ کار نور څه دی خو د قرآن او سنت کار دی چې دا الحمدلله مستقبل لایمل سره څه ارادې دي چې د بنیر کې جماعت کار مخکې به څنګه وځي؟ د بنیر کې موږ به چې مرکز څنګه خو نه د امیر اطاعت دا د ټول نه اول لازم دی چې امیر صاحب موږ ته څنګه حکم کوي مرکزي امیر او د تنظیم کوم اصول او کوم دغه موږ به انشاءالله په حق نهج باندې چلیږو او منډه تر لاس څومره مالي جاني قرباني چې راځي هغې ته به تیار یو. جماعت تاسو ناظم اعلی مقرر کړی مرکز طرف تاسو څه داسې کار ولا شی دی چې یار دا وکړي؟ په الحال خو هغوی ته زموږ د مصروفیاتو د منډو ترړو د دې پته باندې داسې یو مستقل ټاسک یې نه یې راکړی. موږ په خپله سطحه د ضلعې د مشورې په سطحه باندې بلکې نږدې وخت د درسونو د قرآن درسونه الحمدلله درسونه سره غونډېږي درسونه شروع هغه وشو د بیاناتو سلسلې هغه هم الحمدلله د نور کلنې ښه زیاتې وي او مرکز چې آینده لپاره څه حکم څه دغه موږ ته پېښ کوي انشاءالله موږ د هغې پابند. جماعتي رکن چې تاسو سره اول ځل ملاقات کوي تاسو څه تپوس دی اول کوئ؟ د ټول نه اول موږ د هغه نه د هغه د خیر خیریت تپوس کوو بیا د ملګرو د جوړاوېدو د ملګرو د کارګزارۍ د دې متعلق تپوس کوو چې کار مار څنګه روان دی ملګري په څه دغه کې. د جماعت کې بعضې ملګري چې هغه سستي کوي یا داسې غفلت نه کار اخلي هغې دپاره تاسو تنبیه کوئ؟ د هغې دپاره موږ داسې کوو چې امیر او ناظم د ځان سره دوه درې تنه اخلو د هغوی خواله ځو د کلي ټول ملګري راغونډو او چې هغه راغونډ کړو د هغوی سره خبره کوو چې بهی دا کار خو موږ چې شروع کړی دی په دې کې خو څه لالچ او څه بل څه شی نشته تمه نشته د الله رضا ده نو چې په اخلاص سره نو پای کې بهتري نه وي. یو څو ځایه موږ داسې ملاقاتونه کړي دي موږ تحصیلوات شروع کړي په دې کې صرف زموږ دا تحصیل خودخیل شوی یو تحصیل ګریزي شوی بیا روژه راغله په روژه کې ملګري مصروف وو نو اوس مخکې هدفونه چې دي هغه د نور مزید تحصیلونه دي او انشاءالله به هر یو تحصیل دوره به کوو خیر انشاءالله. ستاسو په خیال کې د دروس د قرآن کریم بهترین ذرایع څه کیدای شي چې دا قرآن کریم عام شي؟ زه یم چې زموږ د ملګري په دعوت کې داسې مخلص شي څنګه چې تبلیغیان وړه ګاډي کې کیني او هغه یو بل سره تعارف وکړي تعارف نه وروستو دا خبره شروع کړي نو زه یم د هغې نه زیاته خوږه خبره دا ده چې سړی کیني تعارف وکړي او د هغې نه وروستو د قرآن ترغیب او په دې باندې لکه څنګه چې د صحابو کار و چې هغوی په میان کې د قرآن مذاکره کوله دا مزه هم کوي او ثواب هم دی ترغیب هم دی. ډېر علما دي فارغ شوي دي او دروس د قرآن نشته څه وجه کې آیا جماعت د هغې لپاره څه اهتمام نه کوي یا د هغې څه شوق نشته؟ یاره زه به دا وایم چې په مرکز کې څوک پاتې شوي که نه نو خو چې دلته شیخ صاحب په صورت ال عمران ختم کړي یا داسې په دې نورو صورتونو کې نو هغه و چې خدای کله وکړي تر سره چې زما خوله کولی شي چې کوم ملګری په طالبګرۍ کې د مرکز سره جوړاو ډېر نه که نه نو دغه ملګري په خامخا نو زه یم مزید مخکې ملګرو دا پکار دي لکه ما سره کله ډېر ملګري داسې ویلي چې هغو د نورو زویونو عزمونه کړي چې مونږ ما ورته نه زه به راول مرکز ته نو چې مونږ یې دلته راولي وو کم از کم 3 دورې به دلته وکړو چېرته سوال نه پیدا کېږي په پنجبیر کې د هغه پاتې شي او هغه د بیا درس ته قرآن پرېږدي هغه به بیا وایي چې نور ډوډۍ به نه خورم خو درس به کوم. ماشاءالله جماعت کې خو ماشاءالله که مشران علما دي او که اوسني علما دي قرآن کریم انتهایي بهترین طریقې سره لولي نو تاسو هم ډېر د علماو قرآن درسونه اورېدي نو ستاسو ذهن کې داسې کوم عالم راځي چې هغه واقعي کومه حق کوو صحیح قرآن
یاره دا خو الحمدلله ګولونه ټول ګولونه کنه دا وسول خو دا مرکز چې نو بده کې یو دا حضرت شیخ القرآن دا اخلاص هغه برکت ده او د دې دغه سره دا بالکل د یو اسانه طریقه ده هغه نور چې او امیانو خلق ورخته راولي نور ترجمه ځکه کې مخامخ علمي دغه او دا یو داسې آسان طرز ده چې عام امي زره هغه وی چې د قرآن دومره آسان دی چې دا زول نه یادوم دا نور شوق زیاتی یو تصنیف مشته نه جی د جماعت سره سره تاسو مهانت زیر متعلق شته نو د خپل توحید او سنت نور خدای نشته تاسیس د جماعت په هري سره تاسو سره ده چې شاپوري بنیاد خدای شي هم د توحید او سنت او قرآن د دروس لپاره کم ملکونو سفر کړی ته نن تاریخ پورې ما جو صرف سعودي او پاکستان بس ذریعہ معاش تر سره بس خپل جماعت کې تنخواه غي او ورور مې په بار مال کې دا عقیدی مخالف چې تاسو یې نه صبر تاسو کوي دا عقیدی مخالف چې موږ وینو مخالف په دوه قسم باندې یو زدی نادي چې سره پیږي چې زدی نادي دي هغه ته خودمره زیات توجه دغه نه ورکو خو چې بدی کوی چې دا سره نه خبره ده دغه کوشش دا کوم چې دغه سره تخو نه اخلاق او دغه اکرام وکړي چې تعریف وکړي چې پوهه کړی شي چې په دې باندې او د شي ما ډېر محسوس کړی مې دي چې فائدہ ډېر راغلی ماشاءالله په میوه کې کوم یو ځای ته خوښي په میوه کې انګور نو خوراک کې کوم خوراک ډېر خوښي خوراک کې جوار ډوډۍ رنگونه کوم رنگ ډېر خوښي په نام رنگ کوم ملک تاسو خوښته دنیا کې ډېر ملکونه دي پس ملکونه ډېر دي دغه حرمینو په حساب سره سعودي دی او د خپل پیدایشي په دغه سره پاکستان سره نه تاسو بهترین طالب علم کم ګڼل چې په کوم لیول کې اړ مخ روان شي هغه بهترین طالب علم وګرځي زه وایم چې یو د خپل پڑھائی سره ډېر زیات شغل ساتي او دویم اخلاق ماشاءالله کوم خبر مزاج غوسه راځي قال الله غوسه راځي رسیو حرکت ویني او شرکیات او بدعات په دې قصه باندې ډېر دغه راځي څوک تحفه درکړي تاسو خو خني څو سره کوي دا خو شکریا ادا کوي او قدر کوي سم سره معلومه نه یا طالب درس ته پوښتنه نه معلوم څه جواب کوي بالکل په ساده انداز سره دا معلوم نه ده او دا معلوم به کوم ته وي دا موږ د جمهوریت ته یو تاسو کوی چې راشي وزیر اعظم شي دا او دا تاسو خبره مولانا زه الحمدلله درسونه هم مخکې ما ډېر کړو په ضرور د وفات نرسته سګنه درس په دې کې چې کوم خوند او کوم لذت ته د دنیا د ټوله بادشاہي له خو موږ د شیخ صاحب نور دل کنه حقیقت دا ده چې دا خو یو بل راخل دي زموږ د وزیر اعظم او یا دغه سهال او د قران په درس کې چې کوم فن ده کارمان کې د وزیران په خبر شو دي ټول د پرې راغو د پنځیر کې پرلته ونه ونه یا بلکې د تدارن مې یو کثرت له نوې تاسو له اوسو بيز د کوي مرته مې دا خبره پرې ده قران د کیږي نه د شو پوره کیږي نه د دې مزه چا ته معلومي شوی نو سره چې بیا هغه بل طرف ته ونه ګوري زموږ د عمل ډېر کوز تاګه سره روان دي تنظیم سره سوال کې دي شي د دې سره باب سکی زمونږ دا سوال ډېر اهم دی او ډېر تفصیل هم غواړي خو زه په اختصار سره دا وایم چې په دې ملک هر قسم ګناهونه او د ټولو نه زیات شرکیات او بدعت او د ملک بنیاد کې پسې خدای شوی دی د خدای لوی نعمت ته دغه ناشکری شروع ده د ناشکری انجام هم یې داسې خدای اخلاص برکت ته چې الله پاک لا رحم کړي اوس موږ ته مقدر کوم استغفار وکړو او سورۃ نوح کې چې استغفار او پیدا ویني هغه وګورئ نو ټول لکه موږ ته متوجه اکثر زموږ مصیبت دا دی چې موږ د ګناه اشاره بل سن ته کوو لکه موږ مثلا مو منګای دا د پلان د وجه نه یا د پلان کار د پلان د وجه نه دي حل بسې حل طرف ته هیڅ سوچ نه کوي حل د زیات خلک سکی میدان ته روزي او روډ بند کی او احتجاج کی دکان نو ولي بغاټو گاډي بغاټو ولي مریضانو ته خلکو تکلیف ورکړه نه ده د دې د ټولو نه زیات قوي حل چې هغه الله ته رجوع ده او الله ته رجوع مونږه نه خواص کو نه عوام کو پکار دا چې خواص عوام کو الله ته متوجي شو په شریک والے استغفار کو الله به موږ عمل د بحران نه خلاص کی او الله پاک به په عمل باندې رحم تاسو مکتب نه کتاب پټي تاسو غل نه وسو سره کوي بس دا په اول نه ځل خو ته تنبیه ورکو خو په اخلاق او بدغه کوي کو
او که په دویم او دریم ځل چې بیا په لږ باندې تعلیمي کار وکړو جماعت کو تاسو ډېر وخت تیر کړی خامادي کې اتار چړاو راځي مناظرې وشي مباحثې وار ټکول څه داسې واقعیت شوي چې تاسو ویل غواړئ یاره دا به ډېر اوږد داستان یا څه ریاکاري راځي الحمدلله په مسلې دي چې کوم ګنیر کې هغه وخت کې نوې نوې حالات وو یو ځل به د واقع ویم چې یو اجتماع و د هغې له کابلګرام بابا راته او د ویسا شیخ القرآن رحمهم الله دا دواړه راتله نو هغې لا نور رسېدلي هغه جومات کې تلاوت د قرآن شروع شو زموږ په بنیر کې یو حافظ صاحب دی ګراړی په حافظ صاحب مشهور دی په سترګو معذوره دی هغه تلاوت کو په دې کې سړی راغی کلاشنکوف باندې بوډ وو هغه چې د کړه ورکړه کرسۍ سره کته ورکړه نو خلکو منډې کړې پاو کې ټیپونه نوي نوي راوتي او زما شوق ډېر زیات و ما ټیپ راوړه هلته مشران د بیانونو ریکارډ کولله موږ یو دوه درې تنه پاتې شو په دې کې ملک پوري صاحب راورسېد مصباحالدین ملک پوري صاحب هغه لوډسپیکر کته ورته وشي هغه اوچت کړو د هغه ځای کې نه شور وکړه په هغه ټایم باندې او هغه سړي ته یې ویل چې خدای ظالمه زه به دې به دا کړه وارې د الله کتاب ته دې به دا کړه نه وه ما سره دښمني کولې د الله سره نه شي کولی په جلسه زما کلي ته دا د پاچا کلي کې صاحب پیر بابا نو هلته یو سړی راپاڅېدی چې نه پورې مخامخ زما منډۍ ده په دې کې به کوو یاره په هغې کې چې کوم خوند او کوم لذت او د مشرانو هغه بیانونه نو دا دومره زمانه تېره شوه خو لکه زما له هغه اوسه پورې یې نه دي چې په مناظرو کې دومره حالات مخې ته راغلي دي جګړې یې خو پکې مې نه دي لیدلي او البته د مبتدینو د مناظرو نه تېښته مې لیدله چې هغه څنګه تېښته اخر جماعت ملګرو رای ورکړو غواړئ مشوره بس جماعت ملګرو ته هماړه هم دغه پیغام ورکړو اخري پیغام مې ورته بیا هم دا دی چې ګورئ په موږ د الله پاک لوی فضل دی او خصوصا سا کلمه کاته د خلکو د کمپاینونو چې شروع او د شپه ورځې په ځان یې وکړي او خلک چې متل کوي ستړی او خدای پلانې ستړی او خدای پاک ناراضه که نه او الحمدلله زموږ په هر صورت کې کامیابي ده که څوک را سره ومني هم کامیابي ده که ونه مني هم کامیابي ده خو چې موږ خپل کار کوو نو یو داسې جماعت سره الله جوړه کړي وو الله دې هغه مشرانو له چې چا د دې بنیاد ښودی خصوصا حضرت شیخ القرآن له هغوی له دې الله په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي او الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د هغوی سره یو ځای کړي چې دا همیشه هغوی موږ ته پرېښودی دی موږ لږ ولې دې مشرکان ته وګورئ نو د دې خپل نعمت قدر به درله راشي چې هغه په کوم شرک او په کوم ذلت او رسوایي کې اخته دي او په موږ د الله څومره لوی فضل دی چې دومره فضل نه باندې الله کړی دی نو شکر یې دا دی چې موږ د دې خیال وساتو د دې دعوت او تبلیغ عام کو او دا میشن په دنیا باندې وچلو د دې خدمت کو انشاءالله الله په دنیا هم ښایسته کړي او آخرت هم ښایسته کړي عزتمندو ناظم اعلی اشاعت توحید و سنت حق مولانا اقبال حسین صاحب تاسو موږ د پیدایشي پنځپیرې دي او څنګه د درنې او ډونګې خبرې وي نو که دا موږ د زړه په غوږونه واورو او بیا عمل کې راولو یقینا زموږ جماعت په نورو به مزید قیصر لاړ شي موږ مینه محبت هم پیدا شي الفت هغه چې کوم اخلاص څرته ویلی شي څنګه چې مولانا صاحب ویلي چې یاره موږ دعوه کوو د دې خبرې چې موږ لا لپاره کار کوو بیا اختلاف څنګه نو په کار هم دا دی چې موږ د زړه نه کار وکړو دوی چې څنګه خدمات کړي دي او لګیا دي کوي دا زموږ لپاره یو رهنما هم دی او زموږ لپاره قابل ستایش هم دی چې موږ د دې په طریقې باندې عمل وکړو کوم خبره دې ته وکړه په دې باندې نهایت یې زه ډېره زور زکه کوم چې دې خدمات دی تاسو واورئ چې کراچۍ دارالعلوم کې هم دوی ته دا اعزاز حاصل و چې د قرآن درس کوو نو چې موږ د دې په نقش قدم لاړ شو یقینا موږ لار نه بېلارې شو کوشش دا کوو چې موږ دې په خبرو عمل وکړو الله دې دوی جزا خیر ورکړي ما ټایم راکړو زه دې ډېر مننه کوم ډېر شکریه ده کوم مناسب ډېر شکریه